پالنګ د هندوانو طریقه ده. چا طریقه ده پوچته واس ما کندر کې بیان کړو ډیر نا وخت نه چې بیان وشو نو بیا یو کاکا راغی نو ما ته وی چې مفتی صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده وکنه خپل کارګزاري راته بیان کړه. امیر صاحب کارګزاري سنت طریقه ده کنه خپکیږه ما توجه زه به خپل کارګزاري د سال اندرون بیرون وایم خوش ټیم نشته. بهرحال زما کارگزاری لا بل شانتی ده. نن خلق دعوت شته وي پیټ او پلیټ ته دعوت وي کنه کانا هو رہا ہے تو دعوت. زه مفتی عمر سے 13-14 کې زمونږ سال اندرون تشکیل نو ملتان کوکړ هټ ته لاړو نو 10 بجې تعلیمي گشتي کوم تعلیمي گشتو نو زه مفتی عمر صاحب لاړو سم گشت کو اوس یو زمیندار کاکا دی رمبي وسره دی او ګوټ کوي ما مفتی صاحب ته دعوت ورکا ما ته ورکا مفتی صاحب هغه ته چچا हम मस्जिद से आए हैं दावत की नीयत से आए हैं आपको दावत देने आए हैं और आपको लेने आए हैं. चाचा पर जवाब की हुई दावत भी कबूल है मस्जिद में भी आएंगे लेकिन ये तो पता दो दावत में क्या पकाया है. मुफ्ती साहब सर रुमालो او رومالی په دې خوله کې ونیو یو خړتې وال چې زه ورته کوم دعوت یادوم زه ورته دعوت او تبلیغ یادوم د دعوت پیټ او پلیټ ته واړوله. توجه نو ما ته خپله کارګزاري بیان کړه. ما ته مفتي صاحب ما ته خو پته نه وه وایي زما چې کله واده وکنه نو د مهاجرو په اصطلاح کې راته وي وایي مفتي صاحب زه خو یم داسې اسمان ته جګ کړی یم. ما چې تا د چا په واده کې د اتب په واده کې د چا په واده کې د چا ارسلان څه شو د چا توجه د اتب په واده کې دا مسله واورېده چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او په حاضره مجمع کې بعد کې د سوشل میډیا په ذریعه چې دا پروګرام څوک هم ګوري توجه او دې خبر شو چې دا مې څه کړي رب زما توبه ده په توبې سره به ورته الله تعالی کړي ګناه یو رواج بل ویم بس تاسو ستړي شوئ د واده هلک په کرسۍ کښېني لکه دا لالا چې په کرسۍ کې ناست دی د واده هلک په کرسۍ کې کښېنئ بنارسۍ پې واچوي لاس ته ول رومال تړي په لاس کې ول نکریز لګي خوله کې ول لډو ورکوي دا شته که نشته که نه چې بس تېر شمه تې شته صبر وکړه نخې ورلکو نخه لاس ته رومال تړي اصلاح الرسوم ذکر کړي دا لاس ته چې هندوان تار تړي هغې ته هغې راکي وي څه ورته وي ووایه څه ورته وي دا راکي تار تړل یا دا رومال تړل دا د چا طریقه ده ووایه د چا طریقه ده هندوانو اوې د واده هلک ناست نو دې پوخ ناست که نه او یو له نښه وکړي لاړ شي بل له نښه وکړي بل له ما چا وي دا واده والا پوخ ولې ناست ما دا وزیر اعلی د 15 کاله بړک نه وي توجه ما ته دې پوخ ولې ناست ما دا د دوا په انتظار دی چې هغه دوا به کله کېږي توجه یو له نښه وکړي او ته پیسې راوباسه 2000 3000 راوباسه او یو نیم ته ته خو په دې واده ډېر خوشحاله ټیک بل 10,000 راکې زرې ورته داسې وشماري د ثواب په نیت دین په تقاضا الله رضا د پرته جوړه د جومات چاندی ورکړه اور نه نخې څوک وایي چاچي ورله نښه راوړه مامي کشره خورم الا نیا ابۍ ژوندی ده ابۍ رومالونه راغستي هغه په اندرشیر بازار کې او په هغه یو بازار بل بازار کې رومالونه د 2-3 اغستي یو له رومال تړي پیسه راوباسه بل له تړي پیسه راوباسه وصولي کوي که نه کوي هغه ځای په خرافاتو پیسې لګي نخیرن بچي هلته د اعتراضونه کوي دا ټک سین نه لاندې دی غورځوم توجه اور په شکور کې نکریزې ولګوي څه شي ووایه په عام اصطلاح کې شکور څه له جوړ دی ووایه څه له جوړ دی شکور کې دا چمک دی دمک دی پریري ته راځوړن دي شکور کې نکریزې ولګوي شمې پکې نیغې ودري هغه بلۍ او ګډۍ د اور احترام په اسلام کې حرام دی د اور احترام په اسلام کې ضرورت دپاره او د اور احترام مجوس کوي آتش پرست کوي توجه ضرورت دپاره اور بل که جایز دی اور بل که روجې پخې که جایز دی غوښه پخه که جایز دی اور بل که تیارۍ رڼاو که جایز دی اور بل که چرګان پاخه که جایز دی اور بل که حلوا پخه که خپلم اخره علمالم راوړه جایز دی ضرورت دپاره اور بلول ایجي صاحب مولوي صاحب غټ داسې انرژي سیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې کوي ولې لوډ شیډنګ دی بجلي لاړه د خیرن بچې کډون دی نه چې بلپونه شته په 2021 کې لایټ سیسټم شته شمو ته ضرورت شته 2021 د شمو دور دی دوی شمې نیغې کوي توجه دا د مجوس طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم په سنت طریقه ودونه کوو رسمونه رواجونه پرېږدو پښتانه وایي واده په ډنګ ډونګ
مړې په جړا مزه کوي د واده موضوع اخوا که د مړي دا راواله مړې په جړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړې مور دې مړه ده ته جاړې زنانو ته وایم خاوند دې مړ دی ته جاړې ما یې ځکه جاړې ته پلار پسې خپای ما یې ځکه جاړې ته مور پسې خپای ما یې ځکه جاړې ته خاوند پسې خپای دا خو نن پوه شم ته مړې په جړا مزه کوي ته خو مزوله جاړې مړې په جړا مزوله جاړي مړې په جړا مزه کوي نو دا ښځې الله دې خوشحالي راولي او غمونه نه او که چېرته غم راغی او ښځو ورته ژړل نه په غوږ کې ورته ووایه مفتي سردار وی چې بس که ډېره مزه دې واخسته مړې په جړا مزه کوي توجه واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي اور د واده نه پس هم د مور پلار خیال ساتو اتې یو هلک واده نه ما ته واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی ما ته وایي چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی وایم مور پلار پرې نه دی وایي نه مور پلار زما مور پلار دی او چې واده وشي پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله ښځې بیا 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 ملاویږي مور او پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا په سنت طریقه ودونه به کوو یا هلک واده مې واده وکړه په پالنګ ونښې ما ته چې مفتي صاحب مجبوري ده مې کیا بات ہے ډېر مجبور یم چل څه دی وایي خواښې راته وایي چې خېجې به دغه زمرکټۍ به څوک پوهي ټول کار اسې په نوم سړي یو ټوله مشري ښځو سره ده چا سره ده چا سره ده زمونږ په غمونو کې مشري تاسې بریتونه والي تاسې پټکې تاو کړي راتاو کړي مونږ څه ګیرې نیولي دي ټوله مشري هلته ده مجال شته اوې داسې ایټم بم ورسره دی که ته د غر په شانتې سړی ولې نه ته د غر په شانتې ولې نه خو که سترګې د ښځه د لږ په پړینګ په جړا شوه او اوښکې دې اوښکو ته ځان نشي ټینګولی د ښځې اوښکو ته ځان ټینګولی نشي او اشرف علي تاني صاحب یو نقطه ویلي توجه ښځې د سر نه ده پیدا کړي د خپو نه ده پیدا کړي تاني صاحب وایي سر نه یې ځکه نه ده پیدا کړي چې په سر یې سورانه کړي په سر او د خپو نه ځکه نه ده پیدا کړي هسې نه تحقیر یې وکړي د خپو دوی وایي ښځه صحیح صفیا کوي داسې مه وایه وایي د ګسې پختې نه پیدا کړي تاني صاحب وایي د ګسې پختې نه ځکه پیدا کړي چې دا ګسه پختې زړه ته نږدې چې زړه ته یې رانږدې کړي او یو نقطه پکې دا ده دا ګسه پختې کږی نو زنانه د مزاج په اعتبار سره ووایه کږی صحیح کږی نو د دې مزاج کوږي څنګه چې ګسه پختې کږی دام کږی دا به کږی او کار به تې اخلي دا نه چې ته راشې په غوسه کې ورته وایې چې نیغه وم دی نه حاجي صاحب دا به نیغې نه د پختې کمال کوږوالی دی د پختې کمال او که په کبډي کې یا په میچ کرکټ کې ته وګوره د دې پلیرانو د دې کرکټ د دې ګیمونو والا چېرته پختې نیغه شي نو ارتوپیډک سپیشلیسټ ویله بیا په اپریشن کږی نو کوږ به کوږي ښه دا نه چې ته ښځو ته چې نیغه وم دی ګزاره کوه جي ګزاره کوه توجه په سنت طریقه ودونه کو مور پلار به خوشحاله ساتو ښځه به خوشحاله ساتو او چا چې په ګانه بجنه په ډنګ ډنګ واده وکړه الله یې خفه کړه د الله رسول یې خفه کړه نو په لومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم خوشحاله په درېیمه ورځ هم خوشحاله په څلورمه ورځ بیا د خواښې د انګور فاینل میچي د پېښور زلمو به څه میچي د پاکستان د انډیا به څه میچي د افغانستان او د پاکستان به څه میچي دا کورونه کې میچونه درته نه ښکاري بیا دا ګان دا چې الله او د الله رسول یې خفه کړي نو په یو مورچه کې ورته زما په دې جمله هم چا ټیک ټاک جوړ کړي چا اورېدلې په یو مورچه کې ورته خواښې ولاړې په هغه بله کې ورته انګور ولاړې خواښې ورته وایي چې ظالمې ما پیدا کو ما غټ کو ما لوی کو ظالمې زوی دې رانه واړو هغه انګورې ورته وایي ومې ګټه دا خبرې د پښتنو کورونو کې شته که نشته ووایه شته که نشته شته که نشته او د سخر کاکا رول درته وایم د سخر کاکا پکې رول صحیح ده سخر کاکا عام خبره کوم هسې نه چې تاسو ځان ته مضاف الیه توجه د سخر کاکا رول دی چې دی خو ښځه هم نشي خفه کولی او انګور خو میلمانه ده نو چې دوی ورلاندې وتي و هغوی سیمي فاینل یا فاینل میچ شروع کړي او دوی رادن نشي دا پکې بحیثیت امپایري دی ورته کله وایي چې آوټه او کله ورته وایي چې نټ آوټه اور واده کړي نه دی د واده دا نشم ویلی واده کړي رول نشي سړی هم راته دومره جوخ نږدې کېنولی دی بیا به راته چې مفتي صاحب نه دې له مې راوستې توجه دا به په بله موضوع کې شي په سنت طریقه په ګانه بجانه چا واده کړي په ډنګ ډنګ واده کړي نو سبا د واده نه پس چې الله تعالی بچي ورکړي هغه بچي یو بل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوېږي
چې وټ از مین د دې مطلب څه دی او د واده نه پس به اولاد بچو ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس معاویه فاطمه زینب رقیه ام کلثوم عایشه خدیجه امیمه امامه زینب رقیه د صحابه او صحابیاتو نمونه په بچو بګدو ان شاء الله دا نور نمونه پرېږدی ګران هغه ارزان هغه ګل هغه ډیران ګل 2005 کې مولانا طارق جمیل سے پیژنې مولانا طارق جمیل مستورات 15 ورځو تشکیل نو 400 کې مونږ یو ځای بیا د مردان ډیګري کالج کې یو ځای او بیا د مردان تبلیغ مرکز کې یو ځای نو کله چې مولانا طارق جمیل سے بیان کو په 400 کې سټیج باندې زه ناستو مولانا خادم مولوي بلال صاحب اپراوین دا ټول ناستو نغه سټیج چې چا خیر تبلیغ والا سټیج نو یغه خو منبر وای سوی منبر وای نو مولانا ترجمه چې بیان کو سټیج چې چا جوړ کړو هغه منبر دا غنوم ضابطه خانو نو مولانا ترجمه بیان کې وای چې بلا یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو تمہارے پاس تو گل اور خان کی فیکٹریاں ہیں دیکھتے نہیں ہو نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو نام بن جاتا ہے میں نے ایک پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب میں کہا پاکستان خان میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے دا نمونه داسې او دا خو شکر دلته علما دي مدرسې دي مرکزونه دي تبلیغیان دي مجاهدین دي حق طرف پیران د قرآن د دلته ماحول جوړ دي حیات آباد پیزون ته راشه ډیفنس لاهور ته راشه بهریا ټاون اسلام آباد ته راشه مور پلار به مسلمانانی په اولاد بچی نمونه خي انکاو پینکاو ټینکاو کې دی خو شارټ لینګویج زده کوي کنه څه شي یو کورس دغه ته شارټ لینګویج وایي څه وته شارټ هند شارټ لینګویج نو بیا دی نوم پوره ناخلی بیا مختصر نوم دی وي داسې وړو کې انو کا ناشنا زه مال یو کس راغی جوی مفتی صاحب داسې نوم را چې قرآن کې چای خینی ما وتسان اسنین اذ هما فی الغار دا ابو بکر صدیق منقبت ذکر دی ابو بکر نوم کې دا ما ته اشته ما دا یو صحابي انداز ذکر کړه قرآن حدیث برانا کې ما دا نوم وای نه کنه دا نوم مشته داسې نوم راکړه چې قرآن کې چای خینی ما قرآن کې اسو نمونه شته کې دا چای خینی دی کوم نمونه دی ما رب فرمای واغرقنا آل فرعون فرعون نوم چای خینه دی مې تا ورلکېده ما فرعون او که دا نوم دی خوښ نه ګانه باجان ډنګ ډنګ سره دی شوق ډېري نو یو نوم بل هم شته سامري نوم پکې ده او که خام مالداري غواړي قارون او که ته دا واړه دي داسې یو غټ نوم راکړه ما لیډر یې راته معلوم دی ان الشیطان پښتنو دا به نه کوي ابوبکر نوم عام کې عمر عثمان علي نوم عام کې په دې دا نه چې دا تا زه په جومات کې ناستم درس قرآن مې وکړم ماسخوتن محمد امین کاکا وفات شوی الله دې وبخي ما سره ناستو اوس یو کس راغی نو ما ته مفتي صاحب مبارک شه ما خیر مبارک څه چل دی وی الله نصیر راکړه ما ښه خبره ده هم څه نوم د کې خود پښتانه پوره نوم نه اخلي عبدالباسط ته څه وایي باسط څه وایي ما ته چې باسط نوم مې کېښود اوس محمد امین کاکا نه یو کوي نه بل کوي هغه ته وایي غلا ما ته په ما چې څه چل وشه هغه ته وایي زما د نوسي نوم دی پټ که توجه ما محمد امین کاکا ته نه یو که نه بل ما محمد امین کاکا ته ما غلا وایي غلا ما ته مفتي صاحب ما ته دی ما او کنه چې ستا د نوسي دا نوم دی نو دا نوم خو تا هم را پټ کړي وایي د چا دی ما دا په مصر کې د قاري عبدالباسط نوم دی را پټ کړي او مصریان زه پیژنم زه مصریانو سره په تشکیل کې ترجمانم شپږ عرب را سره مصریان او اسلام آباد کې زمونږ تشکیل دومره حساس طبیعتي دا مصریان په عربو کې دا نور گزاره کوي خو دا مصر والا لا بل شانتي دي اوس موږ منصوري ته لاړو نو منصوره کې سټوډنټان رال نو ما ته هغوی وایي چې د مصریان نه تپوس وکړه چې هغه پیرغون هلته و زه هم په دې ډز نیم زما خوله خو هم ډېره مبارکه ده تاسو ته معلومه ده ما ته چې شیخ دی وایي چې هغه پیرغون هلته ما ته وایي چې دې ظالم ته وایي چې صرف پکې درته پیرغون ښکاري هلکه دا زموږ سټوډنټان دي توجه ما سره اسلام آباد کې روژه کې زموږ تشکیل روژه ماتې دپاره د رستخان ولګېده او دوه کجورې کېښودې ډسپوزیبل ګیلاسو او چاټ پیژنې الله نصیب کا توجه نو کجورې دوه وي ما ته چې مخامخ کوم عربي ناستو د هغه نوم زده کړې زه به درنه تپوس کوم زه نوم پوره اخلم زما نوم خو سردار علي دی ما ته چې ایس سردار ما سردار سید ما ته به سید علي وي سید علي هلته سردار خو اجمي نوم دی که نه سردار توجه نو کجورې دوه وي نو ما ته وایي چې شیخ ما ته چې نعم ما ته وایي ان الله وتر ويحب الوتر الله تاک دی تاک خوښوي نو د پاکستان د حاجي صاحب ته وګوره ټولو ته دوه کجورې ښي دوی په حدیث عمل نه کوي حدیث کې د تاکو ذکر دی ما زړه کې ویم پښتانه دی وایي چې درې ښه نه
دی سوی پښتانه سوی درې یک درې کالم درې سیزونه تقسیم خو نه نه لکه ظالمه چې ستا منفي ذهن دی او طلاق ته ذهن بوزي نو چې مفتي صاحب نکاح تړله ظالمه ته په هغه قبوله خو دې هم درې پیرې ویلي نه قبوله درې پیرې نه ده دا دی ولې و چې درې خو نه طلاق ته ذهن مه بوزه کنه توجه تک سور شو نه ما د خپل طرف نه یو کجوره داسې هغه ته ورو شړله د هغه درې شوې او زما یو شوه ما ته شیخ سم ما ته وایي چې ایوه چې اوس کار توله شه چاټ نه چمچ واغسته مونږ پښتانه په دې ډز نه بیا مونږ مولیان طالبان مونږ جومات کې خپې غځو هغې د مسجد دادا به ډېر خیال ساتي توجه چاټ نه چمچ واغست تک سور شه ما یې اوس څه ووالې ما ته فيه بصل والبصل مکروه په المسجد مکروه دی کې پیاز دی پیاز په جومات کې مکروه ما ته اوس کو په ګشتونه دې رالاړه راوښکه ورو جماعتي ته مې پرېږدی او کنه توجه عرب دومره حساسي ما محمد امین کاکا ته که مصریان رال نه پته به نه لګي چې ګزار چا در کړی دی په نومونو به جګړه ابوبکر نوم به څوک عام کوي ابوبکر نوم عمر نوم عثمان نوم علي نوم او د چا د قسته معاویه نوم به څوک عام کوي معاویه صحابي دی معاویه اصحابی کن نجوم میرے نبی نے فرمایا صحابہ د ستورو په شانتی دي د معاویه نوم د سبا ستوري دی صحابه او صحابیاتو نمونه عام کوو به انشاءالله په سنت طریقه به واده کوو ګانه بجانه به نه کوو خرافات به پرېږدو او د تبلیغي جماعت راشي هغې سره ربط تعلق علما مجاهدین پیران سره تقوا او سیرګټ پرېږدو څه شی دا اسم ګراني د مهنګایي ده نو ما د بچت دپاره یو نوی سکیم راوښکه په سوشل میډیا چې سیرګټ به پرېږدو ځکه ګراني ده نسوار ګوره په بوجې په 20 روپۍ ده نو د ورځې 15 بوجې 100 روپۍ شوې او د میاشتې 3000 روپۍ شوې او د کال 36000 روپۍ شوې نه شیطان نسوار پرېښود بچت څومره راووته نه ما نوی بچت سکیم راوښکه په سوشل میډیا हम ने नस्वार को भी छोड़ना है सिरगट को भी तवज्जो और सिरगटों के कमाल स्टा माँ खुशहाल खान यूनिवर्सिटी की मौलवी साहब जुमे खुतबा भी न मैं पर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बांधी पर मेडिकल बांधी और पर कंप्यूटर बांधी बुक्स किताबों नश्ता पर तफसीर बांधी सीरत बांधी हदीस बांधी किताबों नश्ता वो आया पर लाइब्रेरी के दासी किताब से दागी टॉपिक दाई सिरगट के फवाइद श्ता दासी किताब श्ता फजाइल सिरगट श्ता ز فضایل سیرګټ نه منم ز فضایل اعمال منم فضایل ذکر فضایل درود منم فضایل حج منم موجوده پستی کا واحد علاج من توجه سیرګټو کې څه کمال شته کم سړی چې سیرګټ کې پسو لګي رو باسي پس نه کم پیغمبر او کم صحابي او کم پښتون غیرتی او کم ستا مشر په خوله پوزه لګي راخي په خوله دې لګي روزي په پوزه دې لګي روزي دا ستا خوله د پوزه د کده ریل ګاډي سالنسر درته مکسلیټر پریدا لګي راو باسي ما ته یو کس وي سیرګټو کې ډېر ماهر مې کمال در کې سدي وي په خوله لګي رو باسم مې ټول رو باسي تا کې څه کمال دي وي زه په پوزه لګي مې کمال خبره کوم تا کې څه کمال دي ما ته مفتی صاحب زه په غوګونم لګي رو باسم ما ورته په دې شامټون دیم لګي رو باسم توجہ دخیرن بچیا صرف 2 راستے نہیں ہے اور بھی بہت کچھ راستے ہیں تمام راستوں سے دھواں نکالو دھواں توجہ ماته د کراچۍ نه یو کس پونو که خیال محمد نومو سنو میو کې دې شي ګوري اوسم بهم ګوري خیال محمد مناست د ما بیان ته 52 خیال محمد ناست ماته مفتی صاحب 2 پیری میں تبلیغ کی سالور میاشت کله تور کله سپین پټ کې امام صاحب چینی جمع ورکوم سیرګټ مې نشه پرې خو دې تر دې پورې چې مور راته اخیری دا خبره وکړه ماته خیال محمد که سیرګټ دې پرې نه خو نه پې درته نه بخم وای ما ورته مې خبر راولم توجه ماته مفتی صاحب په سوشل میډیا مې ستا یو بیان وکړو د سیرګټو خلاف ولې سیرګټو ډبې مې داسې رانه چوړ ک همیشه د پاره مې توبه وکړه اور مولوی صاحب یو ګیله مې تانم ده تا څنګه چې نسوار مباح دي نسوار مباح دي پښتون دې تباہ کړ دا په دې ګرانۍ کې به دا نسوار څوک پوره کوي نسوار مباح دي نو چې مباح دي شونډه پسې له راپړځئ ښکلې حلوا ته جوړه کړه مرکز ته یې ورسوه دلته اږدې ته خو نسوار نه توجه نسوار ستا تحقیق مونږ چې مسئلې شروع کړو بعض زموږ د بعضې مولیان ملګري وایي دا د تفرد دی وایي دغه مسئلې د مفتي ظهرالي خان صاحب تفردات دي دا بیا دا کیسې شروع شي خپله د عمل نه تفرد دی تی خپله 15 چونډې ږدي توجه تفرد زما تحقیق دا دی د سوشل میډیا په لاره سره وایم توجه کلې عام وایم سره عام وایم
زوایم نسوار د مسواک ضد دی. څه شي؟ مسواک سره خوله پاکیږي او نسوار سره خوله وایا اتفاق کوي که نه کوي؟ مسواک سره خوله نسوار سره خوله. او ته دلیل څوک دی؟ ما سره په دلیل کې ستا پلار نه نیکه دی حسن جان شهید رحمت الله علیه دی. حسن جان شهید رحمت الله علیه واسطه راغلی نسواریان یې خوښو که نه؟ الله اکبر الله اکبر. حسن جان شهید فرمایل وای په کائنات کې چړومبې د نسواري نه څوک نفرت کوي ښځه ترې نفرت کوي. زه حیران دم چې د نسواري سره او په څلور پنځو ورځو کې انشاءالله په سوشل میډیا زه یو کلیپ ورکوم او هغه کلیپ به دای چې او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو چې د چا نارینه او حضرات او خاوندان نسوار کوي زنانو د حضراتو سره لاک ډاون وکړي. ناشنا لاک ډاون شروع کوم صبر وکړه تا ټول لاک ڈاؤن دنا ہیرو میں توجہ. زمانہ پیغمبر سیرت سٹڈی کرو. ربیع اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے. نسوار تباہی دے اکڑا او که خپکے گی حلوا تی جوڑا کا زبستر گی پوٹی کم او د ناششتی حلوا سمجھ کرو او بے خورم کتا خپکے گی موس ماتا مسواک رکھے او کس خیر دی راک ماشاءاللہ کلک امیر صاحب دیکھا توجہ ماشاءاللہ. مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله خبرې به یو خو به توبه وباسو د ډبل زیرو په شانتې نغده نه 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 ارادې مرادې به نه امیر صاحب بس دی تبلیغیان نه مړه راوښکه ولیکه څلور میاشتې ولیکه 20 کاله تیر شي سیروزې هم لاړ نه شي شل سیروزې هم لاړ نه شي ولیکه ظالمه تبلیغیان نه دې ټوله صحیح تباه کړه. ته راشه دا کاپي وګوره یو ځای پکې بچ پات. توجه مسواک اخلي که نسوار اخلي؟ څه اخلي؟ څه شی؟ په توجه سره څه شی؟ مسواک غورځوي که نسوار غورځوي؟ څه شی؟ څه شی؟ مهرباني وکړئ راواخلئ وغورځوئ. صبر ها ما په 400 کې بیان وکړ سم درست شو هر سړی داسې لړکه دا پلیت دا مردار دا چنجن دا سخاچر. توجه کار ته خرابېږي هغه کلیپ ورکوم 15 ورځې پس. توجه مونږ چې په جومات کې په تبلیغ کې په مرکز کې د قرآن درس ته راګیر شو مونږ چلا توبه د بدو او چې باروزو بیا وي ورزه په بدو دلته چې کېنې توبه د بدو مسواک واخلو په سنت طریقه به ژوند تېرو ودونه کې ګانا بجانه نه به کوو. ټیک ده انشاءالله. ما یو موضوع یو جهت یو طرف عبادت باندې خبر وکړه سنت باندې پاتې شوه څه خبرې د نکاح مناسبت سره نورې وي زما بیان د موضوع مطابق و که نه او نوجوان امت اصلاح خبر سره او معاشره کې دا منشیات ختم شي خرافات. خیبر پختونخوا IGP ته سلام عقیدت پیش کوم چې منشیاتو خاتمه د پاره الرټ فورسز تنظیم وکړي سرچ اپریشن وکړي ان شاء الله العزیز هغه ورځ نږدې ده. الله به خیبر پختونخوا د منشیاتو نه د آیس نه د تمام مردارونو پاک کی د منشیاتو په خاتمه کې موږ حکومت حمایت هم کوو تعاون به کوو ان شاء الله اور منشیاتو په خاتمه کې د چرسو او د پوډرو اډیبا په متنو کې په ادیزو کې او په ټول خیبر پختونخوا کې چې څوک چرسه پوډر آیس خرڅي دا به د پولیس په نوټس کې څوک راوي لاس اوچت کې تدې کورې جو کا لاس اوچت کې د چا لاس شقه دا به ټیک چرسي ته وګوره ته ماته زبیا بات کې دا ویډیو ګورم لاس اوچت کا چرس به ختمو پوډر به ختمو آیس به ختمو پبجی به ختمو نسوار به ختمو سیرګټي به ختمو پزولیات به ختمو به حکومت سره د منشیاتو خاتمه کې تعاون کوو به ان شاء الله. بس مسجد کې د قرآن درس کیږي خجی ښه توجه ټولې په یو واده کې وای نو د بل چا واده له چې راشم ډېره بخښنې توجه تب اذان مستقل بلا موجود حقوق باندې بیا کوم توجه ستاسو مسجد د قرآن درس کیږي دا ملمانو چې تشریف راوړي دي ستاسو جماعتونو د قرآن درس کیږي حدیثو درس کیږي فضائل اعمال تعلیم کیږي سر خوځوي جب هم د کار نه د غش کیږي مشوره کیږي تعلیم کیږي بیان کیږي
مشوره کیږي 6 نمبر مذاکره کیږي درس قرآن کیږي مردان چې ټکی مې وکس ته ویم ستاسو مسجد د قرآن درس کې ماته چې آو جي ویم د حدیث درس کیږي وي آو جي ویم گشت کیږي وي آو جي ویم مشوره کیږي وي آو جي ما ورته بیانم کیږي وي آو جي ویم مراقبه کیږي وي آو جي زه خبره کوم دی وي آو جي آو جي آو جي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ماته وایې چې آو جي آو جي آو جي ما ورته ته پکې پخپله موجود یې ماته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجي صاحب ملک صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاويږي نو ته په بم لګېدلې جمعتونه به بعد ان شاء الله ستاسو مسجدونو ته چې تبلیغ وال راشه ټول به تختو چاوي تختو به تختو به ان شاء الله تختو به ان شاء الله مساجد مدارس آبادو به ان شاء الله اور احکامات دي ځان واجب حرام مستحب رشتہ کی جنج بارات لرخور ورکول خلکو نه خوراک اغستل پیسې اغستل دا ناروا دي سدي ما په 2008 کې واده کړی زما نکاح شوی د رایوین په اجتماع کې په واده باندې مې 60 روپۍ لګېدلې دي په 2008 کې په مرکز کې هلته بیان کړ دا مولیانو چې دا 60 روپۍ په څه شي لګېدلي اډوبی مې درته نه توجه ما ماسخوتن په جومات کې درس وکړ نکاح ته اجتماع کې تړلی شوی وه نو هغه سخر راته رنګ وکړ تبلیغ والا ما ته ستا هغه امانت دی ما ټیک دی انکار څوک امانت ته کوي چې درس مې وکړ کور ته لاړم ښځه مې راغلې وه تشریف فرما وه سار مې یو څو طالبان راوست هغې له مې وړه غونته ولیمه وکړه نه انګا خبر دی نه بنګا خبر دی واده وشو مولانا ظاهر شاه صاحب په ریوند کې ماسخوتن تعلیم کو چا لیدلی مولانا ظاهر شاه صاحب وی 1994 کې ستا خبر لګاله 1994 کې چې پاکستان کې سر وشوه وی د صحابو په دور کې نکاح کول اسانو زنا ګرانه وه او نن د رسمونو رواجونو د وجې نه زنا اسانه ده او نکاح ګرانه ده وی پاکستان کې چې 1994 کې سر وشوه نو په پاکستان کې په 1994 کې 6 لکه جنکې بغیر نکاح په کور کې زړې شوې دا ظلم نه دی ستا به وسي وی ګاونډي پرې دومره وسي ته به ښه کولی شي داسې قدم اوچت که چې بل ته اسانتیا په سنت طریقه او جینۍ کورواله به جینۍ په خپله ورولي جینۍ کورواله به جینۍ نه جنج شته نه بارات شته دا بارات دا اسلامي شادي وګوره بارات لفظ هندي ده دوی ورته پښتو کې جنج وایي جنج نه بیا سم دلته په حدیثو کې جنګي جنګ یو جینۍ پسې 15 موټرې تا خطا کړې پیغمبر خپل لور فاطمه د علی کور ته بوتلې وه سعید ابن نصیح خپل لور ابو ودا طالب له کور ته بوتلې وه ته به جنجونه کې توجه ما په سپینکاڼي کې واده کې بیان وکړ دواړه پیملې طرف تبلیغ والو ما چې بیان وکړ ما صرف مسواک سنت نه دی جینۍ کور والا به جینۍ په خپله ورولي پیغمبر فاطمه د علی کور ته بوتلې وه اور نور وضاحت یې بلې موقع کې هغه بیا وایم انشاءالله ما چې بیان وکړ ما ته پته نه وه چې جینۍ کور والا هم دلته ناست دي چې الک پلار را پسې راغی ما ته چې مفتي صاحب یو چل وشه ما زموږ پروګرام کې خو تش چلونه کېږي څه چل وشه ما ته هغه ستا بیان کې د جینۍ پلار موجود او موږ به سبا جنج د بارات په سبا ته وی هغه ستا خبره واورېده هغه وی که دا مفتي صاحب چې څنګه وي او که دغه شانتې خبره وي نو سبا ستاسو راتلو ته ضرورت نشته زه خپله لور اوس په دې ساعت راولم وی ما ته چې صبر نه کوې هغه کوټه هم لا سمه برابر نه ده ما ته ځان ټینګ کوس دا پښتانه دي یو ځل چې په جذبه کې راشي بیا یې د چا پلار ښکته کولی نشي سنتو کې خیر دی په دین جذبه پیدا کړئ د اسلام جذبه د ګاډو موټرو جذبې مه کوئ د دنیا د سیالۍ جذبې مه کوئ او دا په لور خور حق مهر کې مې ته اوسني وخت کې 10,000 روپۍ صرف لیکلي 4 وړه عالمان دي او 4 وړه 3 منزله مدرسې د بناتو چلوي زما نیکه 1964 کې سفر شوی په تبلیغ کې حضرت جی انعام الحسن صاحب زبیر الحسن صاحب تا به صرف لیدلی یا به د نوم اورېدلي هغه وخت نه رسمونو کې نقصان دی تاوان دی دا پلان کې کار تاسو ولې کوئ یاره جي دا زموږ د علاقې دستور دی دا زموږ د کلي دستور دی دا زموږ د افسوس تا زما د پیغمبر طریقې ته خپل دستورونه وي رسمونه رواجونه پښتانه 2 ټکو تباه کړي زوی له به داسې واده کومه
چې دا خلک وي یو ټکی دا سنبال کې پلار پسې به داسې خیرات کومه چې دا خلک وي او دویم ټکی دا دی وا که موږ درون خیراتونه کې دا خلک بس وي او که موږ جوړاګان رانه ولو دا خلک بس وي میم که د دې دوه ټکو نه راوتې صراط مستقیم دی پښتانه دې دوه ټکو چې دا خلک وي دا ډه وي نه دی له چې خیرات پسې نغد پیسې هم ورکړي یو ځای کې ته خیراتو طالبان ورغلي نو بیا یې 100 روپۍ ورکولي که نه 100 روپۍ ورکولي 100 روپۍ نو یو طالب بل ته وایي چې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ګناهونه ماف کړه مشکلات هم رب دا تقاضا څه ته وایي نه تقاضا څه ته وایي دا ګز او دا ګنبد تقاضا به راته ښې توجه یو ځای د تبلیغ والا ځان را باندې خرابوي په خپله زه ته معلوم نه توجه صبر توجه تبلیغ والا یو ځای ته رال نه وایي دلته به زوړ ملګري یي که نه به هغه چې نه زوړ ملګري نشته هغه ځان سره کښېنو لږ ساعت دې ته چې امیر صاحب لږه تقاضا د لاټ کلکې وي چې دا تقاضا پېژنې ته زوړې موږ سره هلته شمشاد امیر صاحب دی دا اوس په ما دې خپلې نو هغه 3 خبرې کوي هغه شمشاد امیر صاحب زموږ امیر صاحب دی هغه وایي خلک چې ماړه شي نه بس کي موږ تبلیغیان چې ختمه کړو نه بس کو وایي خلکو له خوب نه ورځي خوبه خلکو له خوبه نه ورځي او د ځان ښکاره کړ خلکو له خوب نه ورځي وایي موږ تبلیغیان نه خوب نه ځي موږ په ناسته ودیو په بیان کې ودیو په تعلیم کې ودیو په مشوره کې ودیو او دا یو نیم پکې ورته وایي وایي سکینه پې نازلېږي ما ورته د سکینې خور به پې نازلېږي توجه ځان خرابې اوس توجه درېیمه خبره 4 میاشتو لازم ښځې سره مشوره کوم صبر وکړه ښځې سره به مشوره نه کوي جهاد لازم قاري صاحب ښځې سره مشوره کوم تبلیغ کې 4 میاشتو ښځې سره مشوره کوم وایي د دین په کار کې به ښځې سره مشوره وی 4 میاشتو خو زم خو ته حالات کن دا به ورته نه وی چې لاړ شم که لاړ نه شم ځکه ته ووایه ښځه ووایه ښځه ټول وایه ښځه دې سره دویم ټکی اټومیټک دی مزه مساجد مدارس به آبادوي انشاءالله دا بې ادبي ده ښه چې عالم ته داسې خبرې کوي به هر حال ټول خو باادبه نه وي که نه څه پکې بې ادب هم پکار دي ما په جمعه کې بیان کو یو ځای کې میلمه وم نو یو کاکا و هرې ما مې چپکو به نو ګړی ته یې کته او تنګېده نو میلمه له خلک یو څو منټه ورکړي د عالم احترام دی چې د جمعې ټایم مصله ورته پرېږده که د جمعې ورځ وه منبر ورته پرېږده او که بیان یې کو لږ ډېر ما ته خو داسې وی خو که چېرته عمران خان راغلی دا به دې ورته ویډیو او که لا دلته مریم نواز شریفه ولاړه وه بیا به خو دې بابا مو ته بکې سترګه چې ووایه یو ټوپ توجه څه خبره مې کوله نه مشوره هلته وکړه نه مولیانو پال کې یو مولي صاحب مشر امام په جومات کې هغه وایي ځان نه به شروع کړو عبدالحفیظ یو کس هغه له خپله لور په نکاح کې ورکړ په هغه ځای کې 5 منټو کې به خبره راغونډه شوه امام صاحب چې ماسخوتن کور ته ته ځان سره بیګم هم بوتله پلار یو چې تیږې راخلاصېږي زوړ امیر صاحب دی ورته چې ظالمه ملاتوب مې در باندې په دې وکړه چې ځان سره دې کور ته ښځه راوسته او ته مولي صاحب را په تختولې خو مې نه ده هغه مشر مولي صاحب نه دی هغه سپین ګیري هغه راله خپله لور په نکاح کې راکړه بیا وایي ما لور ورکړه فاروقي کې سبق وي وقار نومو نو هلته بره په چترال کې مونږ پیدل سفر وکړو د جیپ نه وایي هلته چې کله ورسېدو هغه ځای ته توجه چې کله ورسېدو نو وایي ما بیان وکړ په منبر باندې ما بیان وکړ چې په سنت طریقه به ودونه کوو ګانه بجانه به نه دا پیسې میسې دا روجي موجي ورکول به نه و چې ما دا خبره وکړه نو زه خو صرف تبلیغي وم عالم نه وم توجه وایي هلته یو کاکا پاسېده وایي که تا دا کومه مسله کړې او دا حقي نو دغه مولي صاحب نه دی دغه بل کال لور واده کړې وه 500 روپۍ م اخیستې وي او هغوی ته چې 10 دیګه روجې به زما میلمانو له پخې دا یې ښه کړي دي ما جوړ کړ میدان مې ګرم کړ وی الله د هغه مولي صاحب په زړه کې واچول وی هغه پاسېده زما بیان یې پوره اورېدلی وی ما ته یې ګوت چې دا مولي صاحب نه دی چې بیان وکړه وی زه مولي صاحب نه یم زه سوچه تبلیغي یم دا مولي صاحب نه دی ده چې څنګه بیان وکړه او مخکې ما په لور پیسې اخیستې وي ما 10 دیګه روجې اخیستې وي خو زما اوس ذهن سوچ کولو شو زما 2 لوریانې دي زه به دغه 2 لوریانې په دغه طریقې سره واده کړم څنګه چې د مولي صاحب بیان وکړه
دا طریقه ده د انقلاب په معاشره کې راوستو په سنت طریقه باندې زندگی تیر کو ګناهونه ماپ کې مشکلات هم ربه کې حاجتونه پوره کې حاضر مجمع کې چې د چا ودونه نه دي شوي او دا خواري خولي نیولي دي الله د ټولو د ودونو او د نکاح تنظیم وکړي او چې د چا ودونه شوي دي خو کور کې جوړ نشته اتفاق اتحاد نشته مینه محبت نشته اور ساره او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند فاینل میچونه دي ربه اتفاق اتحاد نصیبه کا مینه محبت نصیب کا دا څومره مشران چې دلته موجود دي الله په عمرونو کې برکات کا کشران د مشرانو تابعدار کا نوجوانانو ځوانې دین مهنت لپاره قبول کا د عاطف دا خوشحالي د نور خوشحالو سبب ذریعہ وګرځوه دواړو ته داسې مینه محبت نصیب کا کم د آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها داسې مینه محبت ورته نصیب کا کم د خاتم الانبیاء مخدومه کائنات امی عائشه صدیقه رضی الله عنها داسې مینه محبت ورته نصیب کا ربا کم چې حیدر کرار صاحب ذوالفقار شهر بتول داماد رسول پدر حسنین کریمین علی المرتضی او د پیغمبر نور نظر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها دا خوشحالی رب د ډیرو خوشحال